آل الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء بالغسل من الجنابة. باب د بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په باره د غسل کې د جنابت نه به غسل کې دې باره کې کوم حدیث راغلی. غسل کې یو فرایض دی او یو مستحبات. مستحبات کې اختلاف نشته، د ائمه اتفاقي دي. فرایض کې اختلاف شته. د غسل فرض څو دي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د غسل 3 فرض دي: مزمزه، استنشاق او صب الماء، اوبه په ځان راچول. دا 3 فرض دي. امام شافعي رحمه الله وایي 2 فرض دي: نیت او استیعاب. د غسل نیت کول او ټول بدن په اوبو کې پټول. امام مالک رحمه الله وایي 3 فرض دي: نیت، استیعاب او دلق. یو نیت دی او یو ټول بدن په اوبو لمدول دی، او بل دلق مږل دی، بدن مږل هم دی. امام احمد ابن حنبل بني 4 فرض دی غسل: نیت، مزمزه، استنشاق او استیعاب. استیعاب پکې دی. دې فرایضو کې اختلاف شته. نور مستحبات څه چې دي مسله پکې اختلافي نشته، اتفاقي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت لي ميمونه رضي الله عنها قالت: وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرج ثم دل بيده القائد أو الأرض ثم مزمد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فأفاض على رأسه 3 ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. ميمونة وای ما نبی اسلام ته غسل وضو کې غسلا وضو د غسل. فاغتسل من الجنابة، جنابت نے غسل. فأكفأ الإناء. فاغتسل من الجنابة معنى بدا سکوي. فأراد غسل الجنابة، إرادة غسل وكذا. فأكفأ بمرتب. فأكفأ الإناء بشماله، راكو کې کلوخه په غسل سلا يميني خلا استدسي لوخه دسي راكو. فغسل كفيه، لاسونه وینځل. ثم ادخل يده في الإناء، لاس په لوښي کې دننه کړه. فأفاض على فرجه، راواچو په شرمګاه باندې. ثم دلک بيده الحائط، بیا یې وموږه په لاس باندې دیوال یا ځمکه. پوه شئ چې استنجا یې وکړه، شرمګاه یې د مني او د دغه نه پاکه شي، نو بیا یې لاس په دیوال وشیږه او په خاوره یا په ځمکه، او بیا یې صفا کړه. ځکه د خاوره کې داسې دغه دي چې هغې سره جراثیم ختموي، صفا کېږي. صابون نه دا ښه ده. اوس خو خاورې نه وي په ګټینو کې، نه صابون استعمال کړي سره. ثم مزمزه، بیا مزمزه وکړه. واستنشق، بیا استنشاق وکړه، پوزې ته. وغسل وجهه، مخ یې وینځه او ذراعین. فأفاض على رأسه 3، بیا په سر اوبه واچولې 3 کرته. ثم أفاض على سائر جسدي، بیا اوبه راکړه په ټول بدن. ثم تنحى، بیا دې ځای نه لرې شه. وغسل رجليه، خپې وینځلې. اودس خو یې مخکې وکړه، خو خپې پکې نه وي وینځلې. چې غسل یې وکړه ځان یې ښه برابر کړه، بیا خپې وینځلې. خپې به وروسته وینځي او که مخکې به وینځي، نو محله به ګوري. که ځای صفا اوبه روانې وي نو خپې به اول وینځي، اودس به پوره وکړي. او دا اودس قبل الغسل سنت. او کچری زی ګندو اوبه پکې جمع کېدې، لاندې کچاو خټې وي، نو بس خپې مه وینځه. دا نور اودس وکړه ورکوټې، بیا غټ اودس وکړه او بیا وروسته خپې وینځه، نو صفا به شي، بیا چپړو کېده نه لګي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب، په دې باب کې د ام سلمې روایت نشته، او د جابر روایت ابن ماجه کې دی، او د ابو سعید او د جبیر ابن مطعم دا ټول په ابن ماجه او طحاوی کې. وای
أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره ثم يهدي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله اراده وکړه چې غسل د جنابت نه وکړي بدأ بغسل یدی شروع به وکړه د لاسونو په وینځلو قبل ان يدخلهما الاناء مخکې د دې نه چې لاسونه لوښي کې دننه ثم يغسل فرجه بیا به شرمګاه وینځله ويتوضأ وضوءه للصلاة او دس به وکړه پشان دا ودس د مانځه ته ثم يشرب شعره الماء بیا به وروس کلی ویختو ته اوبه معنا دا چې ویخته به لامده کړه ثم يحسي بیا به واچولې على راسي په سر باندې 3 حسيات 3 لپې به راواخیستې 3 سر به واچولې داسې قال ابو سعد حديث حسن دا هذا الذي اختار علماء في غسل من الجنابات انه يتوضا للصلاه او بل بودس کی دا مانزا ودس ثم يفرغ على راسه 3 مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه یا بخبي وينزي ولا عمل هذا عند المقارئين غم پوښي یله کدا کیسه باندې پوښي اوس دا اول او دس چې کم ده دا سنت ده مستحب ده دې ضروري نه ده کسره په جنوب ده او په وګ کې ور پرې وته خلا پوزه وینځل او باجو په په کې ولا راو ته بس او داسې مو شو غسل غسل خو وشو او داسې مو شو دغه غسل اعلی دی او اعلی متضمن ادنا لرنه او داسې پکې الکه به پای نشي وقال دې مليان ویلین غمسل جنوب بالماء تو ډوب شه جنوب په وګ کې ولم يتوسع او داسې ونه اجزو دا غسل کا بيږي اور قول شافعی اور احمد اور اسحاق بابن هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل آیا سپړي با خزا وخته د غسل کون ځای بس سپړي د غسل په وخت کې کبه نه سپړي الکه په پوښي خزا به کون ځای سپړي کبه نه سپړي نو کله خزا کون ځای به خالی نه یا بس سستی او یا بکلکی کله سکله کې وی چې به خونه ته وبن نتللې نو بیا بس پړي بیا نه ده ځای او کله سسته وی چې ورته سپړي دغه کیږي او به ته زینه بیا برسای او که سهولت په وېس پړلې نو خیر دی خو خزه ته حدیث کې دا حکم دی چې وخته دې نس پړي ولی ځکه خزه ته سهولت په نس پړل کې ځکه خزه لبسحر کې معشوم خزه راوي خشمور په معشوم مرته جاړي صحیح ده معشوم په مرته جاړي او الته بل چې او د ډوړې بند په سم کوي او وخته چې اوس ګوري او ټول لاندې کې ویږي نو بیا په وخته ته د تیلو میلو هم کوي وخته به غړایم کنه په دې په بلاټي مولګي شي لا کار مې پورې دا کار وشي نو ته به سبق لراځي او بس چې بدر نه پاتې نو شریعت ویلي دي چې نه د سیدې نه کوي زه تیارې تړلې دي وخته تیار کونسي دي بتاره بځای سر دیونه د لاندې کې او بس خبر اخلاص او سړی قدم را وخته چې غټ یو کونسي کړي نو هغه اخلاصي به هر حال چې د سړی نور کار سره ده سړی په ځای جې نه پکای نو پسې ماشوم ځای صحیح ده الله قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر راسي افانقذ لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحسي على راسك 3 حسيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء وتطهرين او قال فاذا انت قد تطهرت. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی دادا وی ام المؤمنین ما نبی علیہ السلام نه تاسو کو انی امراتن زه خود سے خزایم اشد چډیر سخت زپر راسی ګندل د سر زما زپر وبدل توي کنڅه خود سے کیدې ته زپر وای
فتل ورته وایي دلته تعبیر په ځای دا کنځۍ داسې کوي که نه امیر صاحب لیاقت امیر صاحب دې ته فتل وایي زفر زه سختومه زفر راسي اوبدل د ویښتانو زما افعن خذوه زی سپرم لغسل الجنابة غسل الجنابة جنابة غسل فقال لا ما انما يكفيك تتكافي ان تفسي على راسي چې لپې واچې په سر باندې ثلاثه حسیات درې لپې مماین بیا ثم تفیزي بیا اوبه واچې على سایر جسدک الماء فتطهرین بیا صفا شي او قال فانت واذا انت قد تطهرت بس ته صفا شي قال بساز حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت چکل خزا غسل کوي د جنابتنا فلم تنقص شعرها ويختدي نصف ان ذلك يجزئها دا ورته کافي کیږي بعد ان تفیز الماء پس دا غنه چې وو واچي په سر باندې په سر واچي بس هم دا ورته کافي په وختو کې ډېر احتیاط کوي ما جاننا تحت كل شعرة جنابة مالته په بیان درې کې چې راغلي د هر وخت د لاندې جنابت دا وخت د لاندې جنابت دا معنی چې بیخونو کې جنابت ده ځکه بیخونه وینځل خو ضروري دي خو دنه نه دي ظاهر بدن به وینځي که باطن بدن اخو باطن دی هغه نه هلکه به کوی چې تحت کل اشارتین چې وخت دي دلته پراته دي نو دلته دا وختونه لاندې ځای دا ځای د دې د لاندې جنابت دی هلکه به کوی چې مشکات کې تاسو ویلي دي چې نبی علیہ السلام دا فرمایي علی رضی الله عنه من سم عادت تراسی من سم عادت تراسی من سم عادت تراسی دیو جن مې د وختانو سره دښمنی ده دیو جن مې وختانو سره دښمنی ده چې وختانو کې بسار کې به مبالغه کې کنه سحر کې به ډېر ګرانه شي جمی کې به سحر کې بیا څه کې سر به خوږیږي چې بیا من راځي ترازی یخ یخ بلګي الکه په پوهچ قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر ده هر وخت د لاندې جنابت ته تاسو وخت وینځئ وانقل بشرتا او سرمنه خصفا کوي وبر سوي البشرة سرمنه تا او په الباب عن علي دې باب کې دالي ابو داود کې دا انس روایت هم ده دا طبراني ذکر کړی معجم قال بيسا حديث حارث بن وجيه حديث غريب لا نعرف الا من حديثي وهو الشيخ ليس بذلك دا الشيخ ده ليس نه بذلك ده دې مرتبه ليس بذلك معنا دا قوي نه ده وقد رواه غير واحد روایت کړی ده د غیر تنانو دایمونه وقد تفرد بهذا الحديث ده متفرد ده بده حديث مالك بن ويقال حارث بن وجيه ويقال ابن وجبه ابن وجبه بارا راغلي ما في الوضوء بعد الغسل غسل نرسته فدې دا یمه اتفاق ده چې غسل نرسته او داس کول دا بدعت او کو ګمان دی چې کېدې چې او داس مې په دې اورېدو کې مات شوی ته شاو داس مات را نتلې یا صحوا ما خارج شوی نو بیا رسته بل غسل وکړه مانځه صحیح ده احتیاطا خیر الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد نبي عليه السلام باودس نه کاو د غسلنا رست مخکې دی کاو قال ابو عيسى امام ترمذي وای هذا قول غیر واحد دا قول د ډیرو تنانو د اصحاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د تابعیننا الله يتوضا بعد الغسل چې غسل او دس نه کیږي پس د غسل نه رست او دس نشته د غسل نه مخکې دی او ما ذا جاء تقل خطانان وجب الغسل بس ده بلا مسألة